نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى صدق الله العظيم سورة بقرة بما بارات بسواش بکسل ویختم آیت تھی مخی آیتونو کی جہاد ترغیب بیان شو اس پدی آیتونو کی جہاد دا پارا دا بنی اسرائیلو دا خپل پیغمبرنا دا اجازت مطالبہ ذکر کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وفات نباد بنی اسرائیل دا بحیر روم پغاڑا بانے اسیدل دا بنی اسرائیل دیر محنتیو زاندے خیز مکی آباد کی پسرنے خمزیدار زرغن شو تا مصر او دا فلسطین ندل تا آباد شو پدوی کی پیغمبرو حضرت شمویل علیہ السلام دیجی کلخ آباد شو پیغمبر نا فرمانی بیڑے رکھو یا پدی باندی دا عمالقو یو بادشاو چاغنم جالوتو دا دیر ظالم بادشاو دا پدی بنی اسرائیل باندی وقت باندی حملی بکول کل بچے بنی اسرائیل لکو شدو پی حملو کرو جو بیرے پی حملو کرو دیر زرا زوان زنانا دی جالوت دا دینا خزور باندی بوتی او دا بنی اسرائیل دا خپل کورونو نارا اویستل راوی شړل دا بنی اسرائیل خپل پیغمبر تراغل چې تاسو د الله پاک نه اجازت وغواړئ چې موږ ته د جهاد لپاره اجازت ملوشي چې موږ د عمالقو سره جنګ پیغمبر دوی ته وی چې تاسو کیدی شي تاسو باندې جهاد فرض شي او تاسو بیا جنگ نه کوي مطالبه کوي چې موږ به جنگ کوو خاصه فرض شو به نه کوي دی بنی اسرائیل وی ولی به موږ جنگ نه کوو حالانکه موږ دی عمالقو دی جالوت بادشاہ د خپل کورونو هم راوېست زموږ لوریان زموږ بچیم د خپل قبضو کې اخیستل ولی به موږ جنگ نه کوو شمویل علیہ السلام په دغه وخت کې کمزور او د بوډاواله عمر کې ابن اسرائیل وتوی چې موږ له یو بادشاہ مقرر مسله دا د پیغمبر په موجودګۍ کې د مسلمانانو د جهاد لپاره امیر پر څوک نه جوړي او دلته شمویل علیہ السلام کمزور د ضعف او د کمزورۍ د وجنا چې په جهاد کې بادشاہ او امیر هغه داسې سړی په کار چې مقابله کې مدریدي شي کمزور نه ذکر دیوی چې موږ د پاره یو سړی مقرر کا چې هغه زمونږه امارت وکړي زمونږ بادشاهي وکړي او موږ د عمالقو د جالوت بادشاہ سره جهاد شمویل علیہ السلام دوی ته انتخاب وکړو د حضرت طالوت دا یو غریب کورنۍ سره تعلق ساتونکی سړی دی وته چې دا سړی ته موږ لا بادشاہ جوړې نو د دغه د بادشاہي لایق موږ غړي دی غریب هم دی قومي خاندان لحاظ سره کمزور دی دا طالوت چې د خلکو کمړي رنگ کول رنگ صاف خلکو ته کمزوري نسبت کو چې کمزوري پیشي وانه یا حضرت طالوت چې د خلکو لوبر او د کورونو کې به ملک بډا کول د خلکو مزدوري به کول خلک د دومره غریب سړي به ځم بادشاہ کی نو په دې وجه باندې او یا درې حضرت طالوت بغړې چيله سره نو خندا سړي به ځم بادشاہ جوړي منګه مالدار یو ارسل لحاظ سره تکړیو نو بادشاہ باندې جوړيږي منګه حقدار حضرت طالوت شمویل علیہ السلام کی توفر میں اور اللہ جل شانہ د دې سره انتخاب کړي
دی بنی اسرائیل سره یو صندوق په هغې کې د مخکنو پیغمبرانو د برکت څیزونه لکه د موسی علیه السلام پیزار باندې هغه صندوق کې د موسی علیه السلام حمزه په هغه صندوق کې وه د هارون علیه السلام پګړۍ په هغه صندوق کې وه چې کله جالوت بادشاه په دې باندې حمله وکړه نو دا صندوق یې د دوی نه یو چې دوی سره به دا صندوق نو دوی به غالب کېدل جالوت بادشاه چې کله صندوق ته یوړ دوی به بیا مغلوبه کېدل هغه جالوت بادشاه دا صندوق چې د دوی نه یو کوم علاقه کې به چې جالوت بادشاه د صندوق ایښودو په هغه علاقې باندې به وبا راغله په دې طریقې سره جالوت بادشاه مجبور شو دا صندوق د خپل کلي نه په څه طریقه راویستل وغوښتل نو په دوو غویانو باندې بار که دا صندوق او غویان یې راوشړل چې بس زمونږ د علاقې نه وځي چې د عذاب نه خلاص الله رب العالمین فرشتې راولېږلې هغه غویان راشړل تر دې چې د حضرت طالوت دروازې ته صندوق د غویانو راورسېد شمویل علیه السلام دې ته وفرمیل د الله جل شانه د طرف نه علامه ښکاره شوه دا طالوت ستاسو دپاره بادشاه دی بیا هم خپله سرکشي وکړه خو په هر حال د شمویل علیه السلام په ارشاد وی حضرت طالوت صاحب هغه بادشاه تسلیم مسلمانانو د بادشاه دپاره یو څو شرایط مسلمانان به کوم سړي بادشاه جوړوي اول شرط د مسلمانانو د بادشاه دپاره هوښ مسلمان کېدل ضروري دي مسلمانانو بادشاه به صرف مسلمان سبا د مسلمانانو بادشاهان تاسو ګورئ اول شرط پکې نشته مسلمانۍ پکې نشته دویم شرط د مسلمانانو بادشاه دپاره کمال عقل چې عقل به 24 ګنټې ټیکي داسې نه چې کله به روغ وي او کله به لیوني وي کله به نشه کي وي او کله به بغیر نشې وي موږ زموږ بادشاهان نشو ولري او هغه خطرناکې نشې کوي چې کافران یې نه کوي دریم شرط د مسلمانانو د بادشاه دپاره غیرت دی چې دکې به غیرت وي نن زموږ د مسلمانانو بادشاهان نه غیرت هغه پخوا وتلی د بې غیرتۍ هغه سټونه یې کړي څلورم شرط د مسلمانانو د بادشاه دپاره دا چې دا به سړي وي ځکه سړي کې غیرت او عقل او تمام کمالات په نسبت د زنانو باندې زیات دي اسلام کې د زنانه دپاره بادشاهي نشته او پنځم شرط د مسلمانانو بادشاه دپاره دا چې دا به عادل وي دکې به انصاف وي نن سبا بادشاهانو کې انصاف بلکل نشته د ځان دپاره ښه پوهېږي او د قومو د مسلمانانو دپاره بیا نه پوهېږي ځان دپاره وي خزانه ډکه ده او د قوم دپاره وي خزانه تشه ده نو کله یو څیز ګران کړي او کله بل څیز ګران کړي شپږم شرط د مسلمانانو د بادشاه دپاره دا چې دا به عالم وي کم از کم د دین علم ته د سره وي چې دا کار د کوم دا جایز دی او که دا ناجایز دی نن سبا بادشاهان عالم څه کوي چې مسلمانۍ کې هم نه علم خو لا دیم مرتبه ده اووم شرط د مسلمانانو بادشاه دپاره دا چې دا به متقي پرهیزګار د الله یریدونکي وي نن سبا د الله نه څه کوي چې د چا نه هم نه یریږي چې کله په تخت باندې کېږي خو نظام دا دی کله ګدا وي او کله آقا وي نن سبا خو دغه حالات دي د مسلمانانو د بادشاه دپاره صفات دا پکار دي او دغه صفات په حضرت طالوت صاحب کې موجود وو ځکه دا طالوت دا د تورات عالم یو عالم سړی او هر لحاظ د اسلامي شرایط د بادشاهۍ پکې موجود وو طالوت د دې دپاره بادشاه مقرر شو چې کله طالوت صاحب د خپل لشکر سره ځي د جالوت مقابلې دپاره هغه به انشاءالله بل درس کې بیا راشي نو د شمویل علیه السلام په مشوره طالوت د بني اسرائیلو دپاره د جهاد امیر او د مسلمانانو بادشاه مقرر شو نو فرمایي الم تر الى الملأ آیت نګورې هغه جماعت من بني اسرائیل د بني اسرائیلو ته من بعد موسی پس د موسی علیه السلام د وفات کېدو نه اذ قال ورکله چې دوی وویل نبي خپل پیغمبر ته لهم چې د دوی پیغمبر شمویل علیه السلام
ابعث لنا ملکا تو مقرر کا زمون د پاره بادشاہ نقاتل فی سبیل الله من بجهاد کو د الله پاک بلار کی قال او پیغمبر هل عسیتم کی دی شتا صدا کار ان کئی سو جهاد کو اجازت را واخلا او کہ حکم سے جهاد کی بیا نه کئی ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا کچره فرض کړي شو پتا سو جهاد تاسو بجهاد نه کوي قال وی دی بنی اسرائیل و مالن او سچر شوی دی په من باندې الله نقاتل فی سبیل الله چې من بجهاد نه کو د الله پاک بلار کی وقد خرجنا من دیارنا وابنائنا او حال دار چې موږ را وستل شو د خپل کورونو د خپل بچونا سړی نه لویانې بوتلی خپلم د کورونو نه را وستو موږ مجبور موږ په جنگ کوو بنی اسرائیل فلما كتب عليهم القتال فسر کله چې په دې بنی اسرائیل باندې جهاد فرض شو تولوا دي بیا مخوارو بیا موږ جهاد نکو الا قليلا منهم مگر ډېر کم کسان چې هغه 314 کسانو چې هغه جهاد ته تیار شو ټول بنی اسرائیل کې صرف 314 پاتې جنگ والا نور وی کو چې کله فرض شو بیا نکو والله عليم بالظالمين والله پاک خبير په ظالمانو باندې وقال لهم النبي او يقيت پیغمبر دبي ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا يقينا الله پاک مقرر کو پتا سو باندې طالوت بادشاہ قال اويدي بني اسرائيل ان يكون له الملك سنگ بشید د پار بادشاہي علينا پمن باندې ونحن حق بالملك منه او من دې حقدار د بادشاہي ددنا ولی من بني اسرائيل د يعقوب عليه السلام اولاد داغه نسب کیو نو ددنه من ډیر حقدار ولم يؤت ساعه من المال وخاندان مضبوط دي او حالدار چې د تند ورکړي شي فراخي دمان یو دا غریب دی خاندان کمزور دي منګه مالدار یو خاندان مضبوط دي بادشاہي زمون د پاره پکا قالوا پیغمبر ان الله اصطفاه عليكم بیشک الله پاک دې خور کړی دي خو کړی دي منتخب کړی دي پتا سو باندې وزاده بسطتن فی العلم والجسم او الله پاک دې زیات کړی دي فراخي په علم او په جسم کې یعنی جسم لحاظ سره برابر دي او د علم په لحاظ سره هم برابر دي نو د بادشاہي حقدار شرعاً دي والله يؤتي ملكه من يشاء او الله پاک ورکوي خپل بادشاہي چاته چغواړي والله واسع عليم والله پاک فراخ او زیات علم والدي وقال له النبي او وی ته پیغمبر دبي ان آیت ملکه یقینا نقادت د بادشاہي اياتكم التابوت چرازي بتا سو تابوت هغه صندوق فيه سکینه من ربکم چې باغی کی اطمینان دي تاسو طرف د طرفنا وبقيه او تبرکات مما دا وسنا ترک آل موسی چې پر خوذل دي موسی عليه السلام موسی عليه السلام همسا و پکې او داغه پکړې و داغه چپلې وي په تور برکت او آل هارون او هارون عليه السلام او هارون عليه السلام چې داغه پکړې و تحمله الملائکه تو بار کړي به دي صندوق لره فرشتو نو فرشتو په دې خان باندې چلا روان هغه لو شړل ان فی ذلک الایه لکم یقینا بدی صندوق او بدی صندوق او تابوت کی ساته بار نه قدم ان کنتم من کجرتا سو مومنان یہ الله جل شانہ د طرف د بادشاہ انتقام وشو بدی باندې تاسو یقین ساتي کوم مومنان واخذ دعوانا الحمدلله